بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو زه محمد ایوب ایوب تاسو ګوره پښتونخوا ریډیو مردان تاسو ته تقریبا 11 پیلا ګرایډر چې کوم دی موجود دي د نه بوس پلان کې د مالوزي دغه الوتکه تاسو سره شریکو د دې سره خبرې کوم چرته مونږ سره اوسه. زما نوم امین الحق دی او ما خپل ټیم د دیر پیراګلایډینګ ټول ټیم راوستی دی او موږ درې څلور پایلټان یو او د کاټلنګ دا ډېر بیسټ سایټ دی د فلاینګ دپاره. دا زموږ د ملګرو دغه کړی دی او ډېر بهترین ځای دی. د هواګانې هم ډېر سټریټ دي او لاندې ورته د لینډینګ دپاره ډېره ښکلې ایریا ده او موږ کوشش کوو چې انشاءالله زما خو ته فسټ دغه دی د ملګرو هم ته 2-3 مخکې هم کړي دي او انشاءالله کوشش به کوو چې د علاقې د مشهورتیا دپاره د علاقې د سپورټ دپاره موږ د دې ځای نه داسې ایونټ سټارټ کړو چې هغه د علاقې دغه دپاره ډېر ښه اوه ماشاءالله. چلو گیا شعیب روانہ ہو گئے. جی شعیب سے کم میرا زما نامه خو عارف ده. زه د پېښور سره بلانګ کوم او تاسو خبره وکړله چې بیا به راځئ نو سپورټسمین کله هم نه ستړی کېږي خو چې کله خپل اکټیویټي پرېږدي نو خامخا لږ ګیپ پکې منځ کې راشي نو لږه ستړی خو به راځي او بیا چې د غر ټاپ ته راخېږي نو ډیفینټلي سړی ستړی کېږي او دا خو چې کوم یو دی دا زموږ پیشن دی. دا لکه داسې ده لکه یو سړي نشه غونته وي یعنی فلاینګ چې کوم یو دی دا د ډېر دلاورو خلکو الوت کې څونه خوند البته کې خو ډېره خوند دی لکه څنګه خلک وایي چې په هر کې کنه لکه تاسو ورته چترۍ وایي کنه نو د هر یو وینګ خپل بیهیویر دی کم سلو زی کم فاست زی لکه څنګه موټرو کې سلو تیز نو سیم ټو سیم داسې په دې کې سلو تیز وي. حکومت سره لکه څنګه موږ خلکو ته کتلې دی هغې نه مو کتلې دی زده کړی مو دی نو که دارنګې دا ماشومان دلته دا څنګه ینګ جنریشن دی او دوی د سپورټس طرف ته مایل شي نو زما امید دی چې دوی به د نورو غلطو نه په امن کې شي. دا ډېر ښه هیلدي سپورټس دی او دا داسې سپورټس دی چې ایډونچر سپورټس دی د مزې سپورټس دی. تا چې کوم مقصد دی کوم هدف دی چېرې راځي فیسیلیټیټ شي یا هلته چې کوم مته تاسو هغه لینډینګ کوئ هلته ځای ټیک شي نو دې حوالې سره ایوب صاحب تاسو ډېره مهرباني شکریه. سپورټس چې ما شروع کړو د هغې دپاره د هغې نه پس بیا زما دا شوق چې موږ دلته لوکل ایریا باندې د دې خپل ځای موږ ته ځای میلو شي نو ښه الحمدلله موږ ته ډېر ښکلی ځای میلو شو خو د دې ځای لږ څه موږ ته مسلې شته دی او دا سپورټس چې کوم دی دا ایډونچر سپورټس دی او بین الاقوامي سپورټس دی نو چارواکي چې زموږ کوم دي نو د هغې دپاره لکه ما دومره اسانه کړه چې ما یو بین الاقوامي سپورټ دې ته راورسوو او موږ خپلې منډې تړي والې خپل کوششونه خپلې پیسې مو لګولې مال جان مو لګو دا زما ملګري دي ما سره مرسته وکړه ټولو د دې د ستاینې وړ دي. نو چارواک چې کوم دي هغې به صرف موږ سره دومره وکړي چې دا موږ ته ځای لږ سم کړي چې دا کم دا په دې باندې لږ ډېر دا غیا د یا بوټي او دغه لار یو 3 فوټه لار راته تر وخېږي بس دغه زموږ مطالبه ده او ښکته هلته لږ ټکټر به یو ځای کې وګرځي چې هغه وار شي لینډینګ. تاسو سره مانه جی زما نوم فضل الهي دی او زما تعلق د سوات منګوري او سعید شریف سره دی. خو یانګ لکه مته تاسو پلیټ کړو تقریبا بشمار مې کړي دي ماشاءالله ماشاءالله. ها جی اسلام آباد کې چترال کې او دیر کې سوات خو بیا موږ خپل کاټلنګ ته پس ټایم لري دا مې دویم ځل لګي او اول ځل خو ډېر ښه ایکسپیرینس شو څنګه سپاټ څنګه دی ډېر ښایسته ځای دی چې لږ ډیولپ شي نو انشاءالله چې د آینده دغه کې به ډېر ترقي وکړي. دا راوالوته مخې واغسته قدمونه یې واغستل اوهو ماشاءالله ماشاءالله هغه دی ډېر ښه یار بس اوس دغه دی کې ټال باندې زانګه را زانګه دا سړی ډېر
ونغه پاسي ماشاءالله زبردست اوه دغه شان راشه پکې هو کمل دا د دې دا د دې دا حیدرعلي مردان والا موږ ملګری دی پیراګلایډینګ هغه نوې زده کړی زه دلته راوستم لاړې ما د شهید بابا د ځای نه ټیک اپ وکړو او ډېر ښایسته پلینګ مې وکړو خو بیا ټولو سینیر دغه ځای ریجیکټ کړو بیا موږ حیدرعلي کاټلنګ ته ذمہواري واچولې ته پاس وخېږي دا ځای داسې یو ټیکنیکلی خبره تاسو موږ د کتونکو سره شیر کړئ چې لکه که په پر مهال تا مخالف هوا چې کوم دی هغه تا نه دغه کې بیلانس کېږي نه یا مطلب تا مخکې تلو ته نه پرېږدي بیا هغې دپاره څه طریقه هغه شته دی هغې خپل ټیکنیکل اصول دي په دې وینګ کې خپل سیسټمونه دي هغه فالو کوو نو هغې سره چترۍ ته څه وایي دې ته جی وینګ وایي وینګ وزر وزر جی او بسم الله به خامخا کو الله اکبر به خامخا او یو نور داسې دغه نشته دی مهرباني شکر دی بس مونږ خپل مرګري مونږ کوشش کوو چې مونږ وایو داسې شي چې دلته زموږ دا څونه مرګري چې دا ټول راځي فلاینګ دپاره دلته کې دا یو خاص کر دا دپاره یو دلته کې یو فلاینګ ریزورټ جوړ شي او د مطابق بیا د مرګري زموږ ټول دلته کې کوم چې پنجاب دي سند دي ځکه چې دپاره مونږ کله کشمیر ته ځو کله چکوال ته ځو نو دا ځایونه مونږ ته نه میلاوي دا په اولني ځل میلاو شوی تاسو زر راځئ داسې په مطلب ترتیب جوړ کړئ چې میاشت پسې هغې دپاره اصل کې خبره دا زموږ ټیسټینګ پوینټ دی اصل کې دا لا کمپلیټ مونږ په دې باندې بار دا نوي نوي مرګري چې کوم راځي لکه اوس مونږ ته فلینګونه کړي دي نو مونږ ته دې اندازه شته کوم چې نوي دي نو یې دپاره ټیسټینګ پوینټ دی نو مونږ وایو چې دا ټول راشي ورو ورو لږ غونته چې بیا به دلته یو ایونټ کوو ډي سي صاحب ته به وایو هغه واسطه هم دی زه د کلي اوسېدونکی یم او دلته کې اوس رالو مونږ یو نوی ایونټ ولیده هغې ایونټ کې د پیراګلایډرز راغلي دي هغوی زموږ نه د غر نه پیراګلایډینګ کوي نو اوس دې کې دوی ته لږ پرابلمز وو دوی ته خو نیچرلی داسې یو سپاټ میلاو شو د پیراګلایډینګ دپاره چې هغه ډېر سوټیبل دی اوس دې کې لږ پرابلم دی ورته چې دې ته دوی راتلل راختل هغه ورته ګران وو نو د هغې دپاره دوی مونږ ته ریکویسټ وکړو چې د کلي دا خلک دې په اپنی مدد آپ په تخت باندې دا لږ امپروو کړي چې په اوس که چېرې دا ډېر وړې وړې خبرې دي د مینټننس ته که چېرې دا کلیر شي نو امید دی چې دا به یو پکنیک پوینټ یا داسې د وزټرز دپاره به یو پوینټ جوړ شي او د نیشنل سطح باندې چې کم پیراګلایډرز دي انشاءالله د هغوی دپاره دا یو ډېر سوټیبل ځای دی مونږ په خپله موږ ته نو زه د کلي د خلکو نه هم دا امید کوم د علاقې د خلکو نه هم دا امید کوم او دا ریکویسټ ورته کوم چې هغوی په دې کار کې لږ لږ خپل حصه واخلي او راشي که څوک فزیکل اکټیویټي کوي شي که څوک دې کې څه ورکولی شي ورته چې یار دوی ته دا شی کلیر کړي او ورکړي ورته او دا دوی دپاره یو موضوع د دوی د ګلایډینګ دپاره د پیراګلایډینګ دپاره یا د ټیک اپ دپاره دا مناسب شي ډېره محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان